نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارة البجمان در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمورنو نن او سبات لسمی ذی الحجې پورې معزز شپې ورځې دي نن اولنې ورځ ده نو الله رب العزت کومه او تاسو لا جون را نصیب کو نو زما اراده د نن ورځې د بیان د ذی الحجې د فضیلت او د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه یو سو خبرو ته ډېر زیات ترجیح په دې ورځو کې ورکول خواهش مې ده چې هغه د بیان کم حدیث مبارک ته د بخاری احادیث ته عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء دا احادیث میں ترا نقل کو عن ابن عباس عبداللہ ابن عباس سے روایت تے اغا فرمائی اغا دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے دا احادیث نقل کرے تاسو تمخ کې ما ویلی دي او وسم درته ویم چې د صحابونا داسې یو عمل نه دی پاتې شوی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس نه دی کړی نو دا تپوس ته وکړو یا رسول الله مبارک په دې ورځو کې کم یو عمل الله ته ډېر محبوب دی د صحابو ګمان داو چې جهاد لوی عمل له په اعمالو په درجه کې جهاد واقع لوی عمل له خو په دې ورځو کې رسول الله مبارک نه تاسو کو چې په دې ورځو کې جهاد
سدس اعمال لوی دی جهاد صحابو ګمان دو چې جهاد به لوی بس یو جهاد دی لوی عمل له چې دی ورځو کې سړی د 10 ورځې په جهاد کې تیرې کی رسول الله مبارک و دو فرمایل وینا ها مگر هغه جهاد په دی ورځو کې لوی عمل له چې دې ځان سره توخه والی او ار یو شی والی او دې لاړ شي په دې ورځو کې جهاد وکړي او دې شهید چې واپس نش او یو چې کوم شیزونه ځان سره توخه او د جهاد د پاره ار سوړي دی او هغه کې سمرا واپس نکي نو دا لوی عمل له نبی صلی الله علیه وسلم په یو خطبه کې صحابه ته وی دا روایت هم د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل له کتاب الطبرانی راغستی دی رسول الله مبارک کو فرمایل وی زتا ستا یو عمل لخم چې درجه په لحاظ سره د اوهد د غر مغدال لوی عملی څوک چې اجل تلنو اجانو ته پته ده د اوهد غر لوی غر دی په عربستان د مکه او د مدینه ترمنځ او قیمتي غر دی او رس په قیامت په جنت کې دغه غر وي نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل صحابه ته وای تاسو ته یو لوی عمل نه خیم چې د یو اوهد د درجه د غر مغدال ثواب لري د دې حدیث مفهوم د بیانوم ترجمه مفهوم خلاصه صحابه وته یا رسول الله مبارک زمونږه په وس کې به دا عمل وي نو رسول الله مبارک او فرمایل د هر چا په وس کې دا عمل شتا د هر مؤمن بنده که زنانه دی او که سړی دی دا د هغې په عمل کې شته صحابه وفرمایل یا رسول الله مبارک ولې ونه ښایئ وښایئ چې موږ په زندګۍ کې راشي نو دا یو څو کلمات نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل من ایام العشر فاکثر فیهن من التسبیح وای دی ورځو کې تاسو د الله تسبیحات ډېر کوئ دا د ذوالحجې دا 10 ورځې تسبیحات سبحان الله سبحان الله دا تسبیحات د الله دی بیرته وروسته تدې درجات خیم چې دا څومره درجو والا ثواب لري نبی صلی الله علیه وسلم خو دلی دویم نمبر والتهلیل الحمدلله ویل دریم نمبر والتحمید والتهلیل لا اله الا الله ډیر ویل والتهلیل لا اله الا الله ډیر ویل
دا الله دا کلمه لا اله الا الله لا اله الا الله دا ډیر ویل. والتحمید الحمدلله ډیر ویل. دا الله چې څومره صفاتونه دي تسبیحات سره د الله حمد ادا کول الحمدلله الحمدلله. دریم نمبر والتکبیر الله اکبر دا ډیر ویل. د دې مجموعه چې سړی راجم کی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر د دې الفاظو مجموعه نو په دې ورځو کې دا ډیر ویل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا وظیفه چې د ورځې انسان سل پیرې وای نو به د یو عمل ثواب هم خودله سبحان الله خپل ثواب خودله نبی صلی الله علیه وسلم دا لا اله الا الله خپل ثواب خودله او دا الحمدلله خپل ثواب خودله الله اکبر خپل ثواب خودله. د تسبیح ثواب نبی صلی الله سبحان الله د دې ثواب څوک چې سل پیری دا وای سبحان الله سبحان الله نو الله رب العزت بدلا د سلو عربي اصلو نا د سلو غلامان عربي غلامان چې په جهاد کې نیولې شوي او هغه دې آزاد الله رب العزت په دومره لوی ثواب دل ورکي. سل پیره سبحان الله ویل د ورځې په دې ورځو کې نو الله رب العزت بدل د سلو غلامانو عربي هغه غلامان چې په جهاد کې نیولې شوي دا او به هغه د خلاص دومره لوی اجر دی. یقین په الله وکما سوچ کوو بیگا ما دا ورځې د جنت د ګټلو ورځې دي. کو انسان وای چې جنت ته وګټم بس هم دا ورځې دي ټول ورځې د الله دي. دویم نمبر والتهلیل لا اله الا الله وای دومره د ورځې دا سل پیری وای دومره اجر به الله دل ورکی لکه سل اسنا عربي اسنا. د عربي وسزه ذکر کوي یو خو عربي مجاهدین په جهاد کې ډېر هغه د ایمان جذبه او څومره چې عربي مجاهدین په جهاد کې لګېدلې دي دا په مقابله کې تسلیم شوي نه دي. عرب چې په جهاد کې کم جهاد کوي د دنیا یو سړی هم دغه شانتي نشي کولی او عرب اصول ډېر اعلی ساتي د حیواناتو وخان شو اصول دا ډېر اعلی ساتي. نو دې چې سل پیرې و تهلیل لا اله الا الله وی نو الله رب العزت بدلا د سلو اصلو عربي چې د جهاد ته اواله کې د الله د رضا د پاره کو پاغي جهاد وش دومره ثواب به الله دې لور کوي. دریم نمبر والتحمید د سل پیره والتحمید الحمدلله په دې ورځو کې وای
الله رب العزت بدلا سل او خان چې دی د الله د پاره قرباني کی سل او خان نو دومره اجر به الله دل ورکي سلورم نمبر والتکبیر چې دې سل پیری والتکبیر وی الله اکبر الله رب العزت بدل دومره اجر ورکي د اسمان او ترمنځ چې څومره خلا ده والغیلان په عربی په هغه کې ذکر کی یو زبان کې والغیلان خلا ته وی ته اسمان او ترمنځ چې څومره خلا ده الله رب العزت په دله دومره نیکۍ ورکړي چې دا خلا به د نیکو نه ډک شي دا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابو نقل کړي دي او صحابه وته یا رسول الله مبارک زمو کو وس کې به یو کبه نه وي ولې نه دار مؤمن باندې په وس کې دي نو دا مجموعه چې مونږ او تاسو راجم کو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا چې د ورځې سل پیری مونږ دا ټوله مجموعه وایو نو هر یو کلمات پکې سل پیری ور داخل شي چاته زده نه نو خصوص دا زده کو او چاته زده نو دا د نه لس ورځو ذل حجه کې دا خپل معمول وګرځو 100 پیری چې کم از کم وایو دومره نیکي به الله مونږ ته راکوي یقین په الله وکړه چې موږ په دنیا باندې دا ورځې د جنت د ګټلو دي او ډېر د اهمیت د فضیلت ورځې دي او ځان پکې د ګناه نه پرهیز ګناه نه به همیش انسان پرهیز کی خو چې دې ورځو کې د موږ نه ګناه ونه شي بل د ورځې بس عمل کو دا خو د تسبیحات عمل شي د ورځې بس عمل کو به د شپې سره عمل کو احادیث مبارکه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نقل دام کتاب الطبرانی ذکر کړي مجمع الزوائد چې دا نه ورځي زکه په لسمه ذل حجه باندې عید الاضحى ده نو په دې ورځ څوک روزه نه نیسي په دې ورځ باندې ټول د الله مؤمن بندگان د الله مهمان وي نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه نقل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمان ذکر کړي چې دا نه ورځې مونږه په دې کې روزه ونیسو څومره ثواب الله رب العزت د خپل مؤمن بنده له ورکوي چې دې په دې ورځو کې روزه ونیسي نو الله رب العزت د تیر شوي کال ټول ګناهونه الله معاف کوي د یوې روزې برکات نو چې دا انسان نه روزه ونیس د عربی د روزه خپل فضیلت هغه ذکر کوم خو چې دا انسان نه روزه ونیس نو د نه روزو نو شاتن نه کال ګناهونه انسان معاف شي چې ګناه دې معاف شولا نو
already الله رب العزت تا ته ثواب باندې د هر څه بدل کړل نو د یو کال ګناه تا ته معاف شو او د یو کال ثواب هم درته میلاو شي علما ذکر کوي چې کم از کم مونږ د ذوالحجې د 9 ورځې کم از کم چې روژه ونیسو او بیا د عرفې د ورځې روژه 9 ذوالحجه په هغې به درته انشاءالله آینده جمعه بیا خبره کوم خو دا روژې چې عرفې ته مونږ د عرفه ولې وایو ډېر پای کې خپل باس دی نو د نهم د ذوالحجې د عرفې د ورځې روژه دا د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا احادیث ذکر دی دا غنم ذکر دی او د یو بل جلیل القدر صحابي د حدیث دا غنم ذکر دی وای د عرفې د ورځې روژه چې کوم مؤمن بنده ونیسي نو الله رب العزت ول یو کال شاته ګناه معاف کوي او آینده کال به الله رب العزت د مؤمن بنده له د روژې ثواب ورکړي ډېر خبرې پکې علماو پکې ډېر فواید ذکر کړي دي وای کم انسان چې د عرفې د ورځې روژه نیسي د باندې په دغه کال کې به مشکلات نه راځي تر دې پورې علماو ذکر کړي دي په فوایدو کې چې کم مؤمن بنده د عرفې د ورځې روژه نیسي مرګ به هم وله په دغه کال کې نه راځي مرګ او زله به مړ نه په دغه کال باندې نو خصوص دا ورځې الله مونږ او تاسو ته رانصیب کړي دي چې په دې ورځو کې روژې ونیسو تسبیحات چې مې درته کوم وې چې دا په خپل معمول کې هره ورځ چې کم از کم 100 پیرې وایو او د ورځې دا روژې ونیسو او د شپې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا احادیث نقل له چې د شپې چې کوم انسان مؤمن بنده شپرون کې د الله د پاره د شپې عبادت وکړي په دې لسو ورځو د ذوالحجې د شپو کې خاص روژه نه او شپې لس ورځې لشپې الله رب العزت بدله د لیلۃ القدر د شپې ثواب ورکي په رمضان کې چې معتکفین اعتکاف تکینی د اعتکاف خالص خلاصم دی چې الله رب العزت مونږ ته د لیلۃ القدر د شب قدر د شپې اجرونه راکړي دا د اعتکاف خلاصه ده او هغه چاته یا نصیب شي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وای چاته یا نصیب شو چاته یا نصیب نش خدا په دې ورځو کې د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې څوک د شپه د الله د پاره رون عبادت پکې وکړي نو الله رب العزت بدله د لیلۃ القدر د شپې ثواب ورکړي مطلب دا دی چې د لیلۃ القدر شپه د ته ورنصیب شوه اجرونه ورنصیب شول نو به یو شپه چې کوم دی دا 1000 کاله اجرونه لري نو لږ شپې دي لږ شپې چې دا مؤمن بنده د الله عبادت وکړي نو دا 10,000 چې کوم دی قال الله رب العزت ته اجرونه در نصیب کړل نو او شپې یقیني ده
بلا چې کوم سړی وای چې مال د شپې خوب راځي علما ذکر کوي و چې کوم مومن بنده د شپې فرضي عمل وکي او د سحر مست په پابندۍ باندې را پاسيږي د سحر مست په پابندۍ باندې را پاسيږي سحر منځ وکي الله رب العزت په دې نور څه عمل ونه کي صرف د ماسوتن فرض عمل وکي او سنت واجبات او سحر پر از منځ وکي تهجد یې ونه کړل نور نوافل یې ونه کړل نو الله رب العزت په دې له د ټول شپې اجرونه ورکوي دا ټول شپه به الله د په عبادت کې لیکي دا د عامو د شپو فضیلت دی خو په دې ورځو کې چې د شپې کم از کم د خپل فرضي ماسوتن منځ وکړي او الله رب العزت وس طاقت درکړی دی او نفلي عمل وکړي لږ تسبیحات ووایي او د سنتو اعمالو مطابق ودشه د پیغمبر علیه السلام د سنت که توفیق الله درکو تهجد ترا پاسېږه او که توفیق د تهجد میلاو نشو نو سحر مونځ په پابندۍ باندې وکړه نو الله رب العزت په تعالی د لیلة القدر د شپې اجرونه او ثواب در نصیب کی خو چې موږ د زندګۍ په اعمالو باندې روان خو د یو شي نه به پرهیز وکړي ځکه هغه اوس علما ذکر کوي وایي زمونږ ملاسته او پاسېدل په یو شي باندې د فیسبوک باندې مونږ چې سمولم په هغې وده کېږو چې پاسېږو هم په هغې وده کېږو د ګناهونو نه به پرهیز وکړي د دغه شي نه به پرهیز وکړي د اعمالو مطابق د سنتو د اعمالو مطابق ودشه نو هر مؤمن بنده ته د لیلة القدر د شپې اجرونه او ثواب میلاو شي قسمیه خبره درته کوم په قسم بالله درته ویم چې ګورې د بخښنې ورځې دي دا لږ شپې مونږ له الله دا لس ورځې او دا لږ شپې الله مونږ له رانصیب کړي دي خو ګورې د بخښنې ورځې دي دومره لوی لوی اجرونه دي او نور اوسم وستا طاقت الله چاله ورکړی په دې ورځو کې د خپل وس مطابق د صدقات هم وکړي نو د هر اعمال لستون هر اعمال په لستون د دی ګورې ځکه چې د شپې کم فضیلت لري ورځ هم کم فضیلت لري نو خصوص په دې ورځو کې مونږ او تاسو د روژو پابندي وکړو او بیا دغه شانتې د شپې د اعمالو پابندي وکړو چې الله رب العزت مونږ او تاسو له د اجرونه را نصیب کړي نو الله رب العزت مونږ او تاسو ټولو د اعمال کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین